अस्सलाम वालेकुम मलګرو نن د پاکستان د عوامو د پاره ډیر زیات د خوشاله ورځ د عمران خان ته رهایی ملو شو. عمران خان د ټیم کې په زمان پارک کې موجود دی. بیګا چې کله هغه زمان پارک ته رسید د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو د عمران خان ډیر شاندار طریقې سره استقبال وکړو. په ټول پاکستان کې چې د پاکستان تحریک انصاف څومره هم سپورټران دي نه هغوی جشن مناو کو او په دې سختو حالاتو کې د عمران خان سره څوک ولاړو. د عمران خان د رهایی څنګه ممکنه شوه؟ د پاکستان تحریک انصاف د پاکستان عوام دي او کو نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډرشپ ته یا ټیکټ هولډرز دي نه هغه دي او اوس څنګه د عمران خان هم یو امتحان شروع شو. د حکومت چې کوم خواهش او هغه پوره نه شو او هغه کمې درې خبرې دي چې په هغه باندې پی ډی ایم او د هغوی چې کوم ټول سیاسي قیادت ته نه په هغه باندې ډیر زیات غوسه دي. مولانا فضل الرحمن د سپریم کورټ خلاف د درنې کولو اعلان وکړو. دا درنه به کله کیږي؟ دا درنه هغه ولې کوي؟ د دې څه وجه ده؟ دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم او تاسو خپل ضروري رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. لاول راځو څنګه تاسو ته پته ده عمران خان په 9 مای باندې گرفتار شو. د هغې نه پس چې په ملک کې کم حالات مخې ته رالل هغه تاسو ته مخې ته دي. ما تاسو سره چونکې زه تاسو سره معذرت هم کوم چې کم اپډیټس دي هغه ما تاسو سره نه دي شیر کړی. د هغې وجه دا وه تاسو ته پته ده په ټول ملک کې انټرنیټ بند و نو چې کم د انټرنیټ سهولت دی هغه ما سره هم موجود نه و. نو د هغې د وجې نه چې کم اپډیټس و زما ستاسو کومه رابطه وه نه هغه منقطع وه. اوس الحمدلله سپریم کورټ او هغه اول ریلیف ورکړو. بیا د هغې نه پس پرون په اسلام آباد های کورټ کې عمران خان پیش شو او چې په کم کیس کې د عمران خان گرفتاری شوې وه نو اوس 31 مئی پورې په هغه کیس کې د عمران خان ضمانت منظور شو او اسلام آباد های کورټ دا هم حکم ورکړی دی چې 17 مئی پورې څومره هم په عمران خان باندې کیسونه دي نه په هغې کې د حکومت عمران خان نه گرفتاری. په زمان پارک کې دې ټیم کې عمران خان موجود دی. هغه بیګا زمان پارک ته لاړو. هلته چې کله هغه ورسېد د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو ډېر یو شاندار طریقې سره د عمران خان استقبال وکړو. په ټول ملک کې چې د پاکستان تحریک انصاف څومره هم کارکونان دي نه هغوی جشن مناو کو. خو اوس دې ټیم کې یو څو سختې خبرې هم کیدی شي. د پاکستان تحریک انصاف څومره هم سپورټران دي زما د خبرې په هغوی باندې سختې ولګي خو دا یو حقیقت دی. دا زه تاسو ته مخې ته ایږدم. په دې سختو حالاتو کې د عمران خان څوک په کار رالل؟ آیا د پاکستان تحریک انصاف چې کومه اساسه ده هغه د پاکستان عام عوام دي کو نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډرشپ دی یا ټیکټ هولډرز دي نه هغه دي؟ د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان چې کوم سپورټران دي نه هغه عام پاکستانی دي. پاغه کې د رکشې ډرایوران دي، پاغه کې مزدوران دي، پاغه کې ډاکټران دي، پاغه کې انجینران دي، پاغه کې دکانداران دي او کم چې نور ډیرو شوبو سره تعلق لري نه دا یو عام پاکستانی دي. صحیح شو؟ هغه یو غټ خاندان سره تعلق نه ساتي او هغه صرف په دې وجه باندې عمران خان سپورټ کوي چې هغوی ته دا ښکاري چې یاره دې ټایم کې عمران خان داسې یو واحد لیډر دی چې هغه پاکستان د مشکلاتو نه بهر وښکي شي او دې ټایم کې د پاکستان د عامو عوامو چې کوم د امید مرکز دی نه هغه عمران خان دی. نه ځکه هغوی عمران خان سپورټ کوي او چې کله هم عمران خان باندې مشکل حالات راشي په پاکستان تحریک انصاف باندې مشکل حالات راشي دا ټول کم عام پاکستانی چې دي دا صرف په دې غرض باندې بهر روزي چې یاره عمران خان نه هغوی ډېر زیات امید ساتي او هغوی دا وایي چې یاره عمران خان په پاکستان د مشکلاتو نه بهر کوي. هغوی په دې لالچ باندې بهر نه روزي چې هغوی ته به د پارټۍ ټیکټ میلاویږي او په آینده الیکشن کې به بیا هغوی الیکشن لړاوي او اسمبلی ته به ځي. هغوی هیڅ قسمه مفاد د پاکستان تحریک انصاف نه لري. نو اوس په دې سخت وخت کې صرف د پاکستان چې کم عوامو هغه عمران خان سره ولاړو کم چې ټیکټ هولډرز دي یا د پاکستان تحریک انصاف کم لیډرشپ دی نه هغه مکمل غایب و. په دې باندې به خفه کیږو نو څومره هم د پاکستان تحریک انصاف سپورټران دي هغه په دې خبر باندې نه خفه کیږي. خو دا یو حقیقت دی د پاکستان تحریک انصاف چې کم لیډرشپ دی نه په مشکلو حالاتو کې یا خو هغوی چې دی نو په کورونو کې ناست وي او یا هغوی گرفتاری ورکړي. نو عمران خان له اوس پکار دی چې په دې خبره باندې هم غور وکړي خپل چې کوم د هغه ټیم دی په هغې کې تبدیلي راولي او هغې کې کم پاکستان عام عوام دي نو هغې کې دی یو لیډرشپ مخې ته راولي چې هغه بیا د دې نه پس د پاکستان تحریک انصاف کومه پارټي ده د پاکستان تحریک انصاف کوم ویژن دی هغه مخکې بوځي. نو دا اوس د عمران خان دپاره هم یو ډېر غټ امتحان دی. بل اړخ ته د حکومت چې کوم خواهش هغه پوره نه شو. د نواز شریف، مریم نواز، شهباز شریف او ټول څونه پی ډي ایم سیاسي قیادت د هغوی دا خواهش و چې عمران خان د گرفتار شي هغې نه پس نااهله شي هغې نه پس نواز شریف پاکستان ته راشي د هغه چې کوم کیسونه دي هغه د ختم شي. چونکه عمران خان خو گرفتار شو خو نور چې کوم د دوی خواهشات دي هغه ختم نشو. اوس درې کم هغه خبرې دي چې په هغې باندې پی ډي ایم، مریم نواز، شهباز شریف او نور څونه د پی ډي ایم قیادت دی هغه ډېر زیات غوسه دی. نه په هغې کې یو دا ده
چې دوی په دې خبره باندې دې ټیم کې ډیر زیات غوسه دي چې مونږ هم گرفتار شوو، نواز شریف هم گرفتار شوی دی هغه ټیم کې د نواز شریف حکومت په پاکستان کې، او د هغه دپاره ولې دونه خلک بهر نه روځي چې عمران خان باندې کله هم داسې سخت وخت راشي نه په لکونو تعداد سره د پاکستان عوام سړکونو ته بهر روځي. او پرون په اسلام آباد های کورټ کې خو یو عجیبه واقعه مخې ته راله چې کوم د پولیسو کمانډوز دي نو هغوی هم عمران خان سره سیلفیان وښکلې یا داسې نور کم عمله هلته موجوده وه، هغوی هلته عمران خان سره سیلفیانې وښکلې. بل دا تصویر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دا تاسو وګورئ. په دې باندې هم د پی ډي ایم ټول چې کوم سیاسي قیادت دی هغه په دې باندې ډېر زیات غوسه دی. د دې نه د دې د عمران خان د دې خندا نه د دې مسکراهټ نه دا ظاهریږي چې عمران خان ته دوی شکست نشي ورکولی. هغه خو گرفتار که، خو چې کوم د اعصابو هغه جنګ دی نو په هغې کې دوی عمران خان ته شکست نشي ورکولی. نو په دې تصویر باندې هم هغوی ډېر زیات غوسه دي. او بل یو داسې جمله چې د هغې نه پس مریم نواز، وزیر اعظم شهباز شریف صاحب او ټول چې پی ډي ایم کم قیادت دی هغه په دې باندې ډېر زیات غوسه دی. هغه جمله دا ده چې کله په سپریم کورټ کې عمران خان پیش شو نو هلته چې کله چیف جسټس هغه ولیدو نو عمران خان هغه مخاطب کو، هغه ته دا وویل چې ته ما دلته ولیدې زه ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه چې ته کله گرفتار شوې د هغې نه پس په ملک کې داسې حالات دي چې ډېر زیات توړ پوړ شروع دی، بهر چې کوم حالات دي نو هغه پورا امن نه دي او موږ په پاکستان کې امن غواړو. او دا جمله कि आपको देखकर खुशी हुई यानी इमरान खान ته دا وی د پاکستان چیف جسټس په دې باندې پی ډي ایم مریم نواز هم په دې باندې خپل رد عمل ورکړی دی، وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې باندې خپل رد عمل ورکړی دی، او په دې باندې څومره د پی ډي ایم قیادت تین هغوی ډیر زیات غوسه دي. بل اړخته مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د درنې اعلان کړی دی، خو دا درنه چې دا نه دا د مهنګایۍ خلاف نه ده، دا مهنګایي مارچ نه دی، د مهنګایۍ خلاف دا درنه نه ده، بلکې دا درنه د پاکستان د سپریم کورټ خلاف ته. او هغوی دا وایي چې سپریم کورټ ولې عمران خان له ریلیف ورکوي، سپریم کورټ د آئین نه خلاف فیصلې کوي. نو آیا اوس دا فیصله خو تاسو کې چې سپریم کورټ د آئین خلاف فیصلې کوي او که نه؟ او بل اړخ ته دې ټایم کې به اوس د چې کوم د پی ډي ایم یا د موجوده حکومت کوم منافقت دی اب هم مخې ته راځي، ځکه چې تاسو ته پته ده په اسلام آباد کې دې ټایم کې دفعه 144 نافذ ده او د پاکستان تحریک انصاف چې کارکنان اسلام آباد ته راتلل د احتجاج دپاره د عمران خان د گرفتارۍ دوران هغوی به گرفتارول. نه آیا اوس مولانا فضل الرحمن چې کومه د درنې دا اعلان کړی دی اوس په د دوی د کارکنان گرفتاریږي او که نه؟ او ډیر زیات سخت لهجه هم هغه د چیف جسټس خلاف او د پاکستان چې کوم عدلیه ده د هغې خلاف استعمال کړې ده. خو دې ټایم کې د پاکستان عوام چې دي هغه د مولانا فضل الرحمن نه ډیر زیات مایوسه دي، ځکه چې د پاکستان عوامو د مولانا فضل الرحمن نه دا امید ساته چې هغه به د مهنګایۍ خلاف احتجاج کوي، ځکه چې مخکې هم هغه د مهنګایۍ خلاف احتجاج کو کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت هغه ټایم کې 12% مهنګایي وه، اوس په موجوده ټایم کې 46% مهنګایي ده. نو اوس هغه له پکار چې د مهنګایۍ خلاف احتجاج کړو او د پاکستان عوامو د هغه نه دا امید ساتم، خو هغه د پاکستان عوام یو ځل بیا ناراضه کړل او په دې باندې د پاکستان عوام د مولانا فضل الرحمن نه ډېر زیات خپم دي چې هغه ولې اوس د مهنګایۍ خلاف احتجاج نه کوي. خو چې کله هم د حکومت خبره شي یا داسې څه نور څه خبره وي هغې عوامو سره بالکل داسې خاص تعلق نه وي، نه مولانا فضل الرحمن چې دی نو هغې باندې خپل موقف هم مخې ته راوړي او اوس یې باقاعده د سپریم کورټ خلاف د درنې کولو اعلان وکړو. د ګل په ورځ باندې به دا درنه کیږي. نو اوس ګورو چې مخې ته څومره صورتحال مخې ته راځي، هغه اپډیټس په انشاءالله زه تاسو سره په دې پیج باندې شریکوم. ما له اجازت راکړئ، د الله په امان.